मिली अवामी पार्टी के सरबराह और हमारे इस मिलियन मार्च में कायदे जमीयत के शाना बशाना जनाब महमूद खान अचकजई साहब तशरीफ लाते हैं। महमूद खान अचकजई साहब, इसके बाद इंशाअल्लाह कायदे जमीयत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। تاسو هم ستړي شوي یاست، مولانا صاحب د انتظار یاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولانا فضل الرحمان صاحب APDM کے اکابرین اسٹیج پہ موجود اور یہاں پنڈال میں ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، میں معافی چاہتا ہوں جمعیت کے ان کارکنوں سے جن کا تعلق ضلع زارا سے ہے اور پشتو نہیں سمجھتے. اکثریت پشتو بولنے والے علماء کی ہے. یہ پھر میں مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اردو کی تھوڑی سی مہربانی وہ کر لیں گے. میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ الفاظ اپنے ان دوستوں کے سامنے پشتو میں کرنا چاہتا ہوں. عزیزانو، د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د سهیل کتب لویدیځ او ختیځ سره راغلو د جمعیت علماء اسلام ډېر بهادرو پیاوړو علماء کرام کارکنانو. اول خو زه د مولانا صاحب مشکور یم، ما ته دعوت نه دی راکړی. یوه میاشت مخکې راته ویلي وو چې د مفتي صاحب د غلبه راځي، ما انشاءالله حاضرېږم. نو عزیزانو، دا تاو رحمان دغه ملګري چې سالاران دي د دوی او کارکنان ته مبارکي ورکوم چې په داسې حالاتو کې چې خلک په کارونو مخته دي دا دومره لوی اجتماع په ډېر منظم انداز جوړول، پر دې دوی ته مبارکي وایم او د الله پاکه څخه خواست کومه چې الله پاک ستاسو دا محنت قبول کړي. الله پاک دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. ورونو، وخت خطرناک دی، په سیمه کې ډېره بده ورځ ده. هر چیرې زه د مولانا صاحب څخه اجازت غواړم، ځینې خبرې مجبوره یم کوم به. تاسو مهرباني کوئ، غوږ به ورته نسئ. عزیزانو، علامہ اقبال په اردو کې یو شعر وایي، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. داسې د جغرافیا ښیي چې مسلمانان د کاشغر د غرونو څخه بیا در نیل پورې پراته دي. دا ټول د مکې شریفې د مکې مکرمې حفاظت ته تیار ولاړ دي. زه چاته پیغور نه ورکوم. قرآن کریم وایي تاسو چې خبره کوئ پاکه یې کوئ، رښتیا یې کوئ. عزیزانو، واقعي د اسلام جغرافیا دا ده، لیکن چې څه وخت د یورپ لیوني چې نن هم د نورو جنګونو تیاریانې کوي زموږ خلاف، چې دوی مخه را وکړه، دا ټوله نړۍ بخښنه غواړم چاته پیغور نه ورکوو. لوی امریکا پرنګي ونیوله، استرالیا پرنګي ونیوله، چین جاپان ونیوی، هندوستان انګریز ونیوی. ټوله نړۍ کې څوک نسو پاته چې یو بل ته سرنډر نسو. په اسلامي نړۍ کې کعبة الله پکښې، ټول عرب، ټول ایران، مشرق بعید، انډونیشیا، ملایشیا چې چیرې کلمه مبارکه ویل کېږي، دا ټول اسلام یا و فرانس ته یا پرنګي ته یا و بل چاته سرنډر سو، اسلحه پر ځمکه کښېښوه. یوازینی وطن بلکې دوه، یوازینی وطن له امون یې ولې تر اباسینه
دا د غریبو پښتنو افغانانو وطنو چې په خپل همت یې په خپل جرأت یې د خپل سر په سودا یې افغانستان آزاد وساته. نور ټول سرنډر شو، یو ترکان پاته وو، یو افغانان پاته. زه په مزید نه ځم عزیزانو، نن تاسو ته خواست کوم، تاسو د جمعیت علما اسلام کارکنان یاست، د مدرسو طالب علمان یاست، مولانا صاحب تاسو مشر دی، زموږ دوست هم دی، مشر هم دی. عزیزانو ډېره مهرباني وکړو، موږ تاسو خاص کر نن هم موږ ته خلک د مرګونو تیاری کوي. نن هم په دنیا کې هر چیرې چې سره کښېني وایي پښتون افغان معنا دهشتګرد. عزیزانو موږ به په خپل همت، په خپله ایمانداري، په خپل جرأت، په خپل ایمان دنیا ته دا ثابتوو چې موږ دهشتګرد نه یو. په 3000 کاله کې له عیسی علیه السلام نیولې بیا تر اوسه پښتون افغان وطن باندې هر لیوني هر پاگل ځان کتلی دی. د دنیا ټول سیلانیان، د دنیا ټول جاسوسان، د دنیا ټول د مختلفو دینونو خلک چې تللي دي افغانستان له، که هغه د بودھ مذهب دی، که هغه د بل مذهب دی، که هغه فرنګیان دي، که هندوان دي، که فرانسویان دي، که ایټالین دي، دوی ټولو په خپلو دایرانو کې دا لیکلي دي چې پښتون افغان انتهایی مهمنواز خلک دي، انتهایی ملنسار خلک دي. او په دې وطن کې د مسافر دپاره ډوډۍ مفته ده، په دې وطن کې د مسافر دپاره بستره مفته ده. هیتورام دا لیکي، هیتورام هندو دی، موهنلال هندو دی، بر فرنګی دی، نور ډېر خلک دا لیکي چې موږ په افغانستان کې چې جاسوسي کولې جومات ته به ورلو، چا دا پوښتنه نه کوله چې ته د کم مذهب یې، چا دا پوښتنه نه کوله چې د کم ځای یې، مسافر یې، ډوډۍ یې راکوله، بستره یې راکوله. نن خلک په ډېره بې شرمي دا خبره کوي چې پښتون افغان معنا دهشتګرد. موږ دهشتګرد نه یو. بل دا به د جمعیت علما اسلام هر کارکن وایي، دا به هر افغان وایي، دا به د وطن هر وطندوز سړی وایي. موږ ټول انسانیت د با آدم علیه السلام او بی بی حوا نه بچي بولو. موږ انسانان خپل ورونه بولو. دنیا د مختلفو مذاهبو ډکه ده، د مختلفو مسلکونو ډکه ده. هغه ورځ ډېره لرې ده چې ټوله دنیا به کلمه وایي، مسلمانان کېږي به. عزیزانو موږ په دې دنیا کې د خلکو سره گزاره کوو. څوک عیسایان دي، څوک یهود دي، څوک خدای مني نعوذ بالله، څوک یې نه مني. زموږ دا ټیکه نه ده. موږ مسلمانان یو. پر موږ خپل دین ګران دی، پر موږ خپل وطن ګران دی، پر موږ خپله پښتو ګرانه ده. موږ دنیا ته دا وایو چې عزیزه ته هندو یې، هندووالی مبارک، ته سیک یې، خپل سیکوالی مبارک، ته عیسائی یې، عیسایت مبارک. گزاره به څنګه سره کوو؟ زما د خاورو دا جومات په کاڼو نه ولې، ستا جرګه په کاڼو نه ولم. زما د جومات په عزت کوې، ستا د ګردوارې عزت کوم. زما د جومات په عزت کوې، ستا د سینګاګ عزت کوم. زندگی به سره تېروو چې د لمانځه وخت رالی زه به جومات ته ځم، تا که کاوه که دې نه کاوه خپل دغه ځه. عزیزانو دا کانفرنس د مولانا مفتی محمود په نام جوړ شوی دی. عزیزانو زه د ځان علم فاضل سړی نه جوړوم، لیکن تاسو پام وکئ لکه څنګه چې په دنیا کې کله کله د مځکې وتر برابر سي، ښه موسمونه سي، بارانونه سي، ډېرې آبادۍ راځي. داسې په 100 کلونو کې، په 200 کلونو کې داسې پروردګار داسې یو کار وکړي چې د دنیا پر مځکه په یو وخت کې ډېر زورور انسانان پیدا سي او هغه بیا د خپلو ولسونو رهبري کوي. مولانا مفتی محمود صاحب د هغو نسل سړی دی، دغو نسل په سلګونو خو نه وو، په درزنونو انسانانو چې په داسې یو وخت کې وزېږېدل. په دا وخت کې تاسې وګورئ په هندوستان کې ګاندهیجي، نهرو، محمد علي جناح، محمد علي جوهر او د ورور
دارنګه نور ډېر په سیکانو کې ډېر لوی لوی بچي وزېږېدل، په روس کې لینن او د هغه ملګري، په جرمني کې لیونی هټلر او مسولوني، په عربو کې جمال عبدالناصر محمدین او دارنګه په ایران کې ډېر زورور او دغه انسانانو خپله دنیا رهبري کړه. په دغه حالاتو کې مفتي محمود صاحب په داسې یو وخت کې نابغیر روزګار انسانان رب زیږوي، بیا د انسانانو نمایندګي کوي. جمعیت علماء هند مدرسه وه، تاسو جمعیت علماء خلک یاست، مهرباني به کوئ د خپلو اکابرینو هغه دود به ساتئ، هغه رواج به ساتئ. جمعیت علماء دیوبند ته به د کانګریس هندوان لیډران ټول راتلل، دلته به کښېنستل، د دوی سره به یې ګپې کولې، د دوی سره به یې چای ډوډۍ خوړله. فضل الرحمن صاحب ما ته وویل ول زه دغه له تللی وم هندوستان ته، یو هندو رالی ول زما زوی رالی، السلام علیکم، زه حیران شوم چې دا د چا دی. ول ده راته ویل چې زه ستا د والد صاحب سره په جیل کې وم او ما قرآن کریم د دیوبند د پلاني علم دین سره ویلی دی، هندو سړی. عزیزانو موږ ځان پښتانه بولو، بیا ځان مسلمانان بولو، بیا ته د جمعیت علماء اسلامي. قرآن کریم وای پښتانه وای چې کلی په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري. تاسې به زموږ د کام د نمایندګۍ هغه شکل دنیا ته ښکاره کوئ لکه څنګه چې د دیوبند علماو ښکاره کړی وو. د سیکانو سره هم گزاره کوله، د هندوانو سره هم گزاره کوله، د فرنګیانو سره هم گزاره کوله. عزیزانو نن خلک لګیا دي. اصل کې پرابلم دا دی مسله دا ده، زه مولانا صاحب ته خواست کوم، دا د عراق دا د عربو جنګونه په څه شي وسو؟ د دویم جنګ عظیمه بعد دنیا په دې پوهېده چې دلته تیل دي، موږ نه پوهېدو. د تیل په بهانه باندې عرب ټول تقسیم کړل، کرد وطن د تیلو ډکو په 4 ملکونو کې تقسیم کا. نن هم شام کې جګړه پر دې نه ده چې اسد حافظ الاسد پر خلکو نه دی ګران. تاوان دا دی چې مصر شام پر داسې مځکه پروت دی چې یورپ ته د تیلو او ګیسو پایپ لاین ځي، خامخا به په شام کې تېرېږي. د روس ډېر لوی پایپ لاینونه په شام کې تېر سوي وو. دا د یورپ د زورورو د امریکا نه دي خوښ، نه یې خوښ. امریکې دا کوشش وکړ چې دا اوس چې زموږ طالبان پکې اوسېدل، څه نومېږي دا ملک قطر، چې د قطر د لارې د قطر ګیس لاړ شي یورپ ته، په هغه باندې پر شام حمله وکړه. حافظ الاسد ول دا بد سړی دی، 1 لک انسانان مړه سو، 10 لک انسانان د ملک ولاړ. مولانا صاحب موږ به بیداري کوو په خټکو کې، په مروتو کې، په فلاني علاقو کې. الله پاک دا نعمتونه پیدا شوي دي، پر دې خلک موږ نه پرېږدي. موږ به سره جنګوي، په موږ کې به ډلې جوړوي، موږ به دوی سره اخته کوي چې زموږ ګیس او پټرولو دې ته پر دې زورور راشي. زه وخت نه اخلم عزیزانو، نن زمانه هغه حال ته رسېدلې ده چې خلک لیوان هم په حساب وژني، ګیدړ په حساب وژني، باران په حساب وژني. لیکن عزیزانو هر طالب، هر پښتون، هر سیاسي کارکن باید د ځان څخه دا سوال وکړي چې زما زندگی د مار اهمیت هم نه لري، زما زندگی د ګیدړ د لیوه حیثیت نه لري. عزیزانو خلکو زموږ د وطن دا اوس دلته طالبانو باچې نیولې، طالبانو باچې نیولې ده. زه ځینې ډېر ملګري کې پېژنم. زه خواست کوم مولانا برادر ته زه خواست کوم چې بالکل طالبان هم د افغانانو د یوې شی په توګه دا حق لري چې د افغانستان باچې وکړي. لیکن بیداري به غواړي. اختلافات 40 کال عزیزانو، هر پښتون، هر عالم دین، هر طالب علم په دې باید ځان پوه کړي. 40 کاله زموږ سر و مال دنیا وهلی دی. د اټم بم نه علاوه د دنیا هره وسله زما او ستا پر وطن استعمال شوه.
موږ په کار دی چې ډېر واضح ووایو چې ګرد دنیا روس او د ده ملګري چې افغانستان ته ننوتل، بخښنه غواړم مولا صاحب، روس او د ده ملګري چې افغانستان ته ننوتل او امریکا او د ده ملګري چې افغانستان ته راله، دا زموږ د افغانانو پوره وړي دي، زموږ وینه د دوی په خوا ده، زموږ کلي نړولي دي، زموږ جماعتونه یې نړولي دي، موږ یې د خاورو سره خاورې کړي یو، دوی به موږ ته د خپل وطن را جوړوي. د هغې دپاره د هغې دپاره دا نه ده دوی وایي او د ښځې ته تعلیم نشته او د ښځې پر سر فلانی شی دا ټیک ده، د ښځې تعلیم ضروري دی. دا ښځې مسله د افغانستان یوازینۍ مسله نه ده، د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی. افغانستان به مستقل وي، افغانستان به خپل ایجنډه وي، د افغانستان به د هر شي واک د افغانستان د ولس وي. او د ښځو خبره عزیزانو زه په منډه منډه ځکه کوم مولانا صاحب راته ولاړ دی. عزیزانو د ښځې خبره به موږ ته خلک نه راښیي. موږ واحد قام یو، پښتون افغان، موږ واحد قام یو چې ښځه عزت بولو، ښځه آب بولو، پر ښځه مرګ کوو، ښځې ته عزت ورکوو. او په وطن کې زموږ تر ټولو لوی ښکنځل دا ده وایي پلانی طلاقي دی. په یورپ کې په امریکا کې هر دویم واده طلاق نتیجه ورکوي، دریم واده ته طلاق نتیجه ورکوي. پښتون افغان وطن کې ښځه عزت ده. یوه خبره زه بیا کوم، دې مولانا صاحب ته کوم چې خپل ملګري دې پوه کړه، دا تخګر تیار دی وایي د رسول الله مبارک دا سنت دی چې څلور ښځې وکړو. موږ ټول ږیرې تورې کړو، څلور ښځې. وروره ښځه فرض هم لري، ښځه حق هم لري. طالبانو مولانا زما یار څو نومېږي افغانستان والا عبدالغني برادر، غني برادره قرآن کریم ښځه ته په جایداد کې برخه ورکړې ده. افغانستان کې دلته تر هغو اسلام نشي راتلی چې ښځه د جایداد مالکه نشي، چې ښځه بي بي عایشې رنګه نشي، چې ښځه د وطن مالکه نشي. بیا دې څوک ورته وګوري. ښځې زموږ د وطن برخه ده. عزیزانو افغانستان زما وروستی کور دی. افغانستان کې به مهرباني به کوي، یو خواست کوم برادر ته، برادر ما لیدلی دی، ما اوده مجلسونه ورسره کړي دي چې خدای ته وګورئ. دې نکتې ته به اخري ټکی ږدو چې تر څو به موږ د توپک په زور یو د بله څه باچوي نه شو. افغانستان کې داود یو پیښه وکړه، بیا د غره پاڅېدی بلاولی، ترک انقلاب یې وکړ، بیا جنډه سوه، بیا مړي سو، بیا فلانی، بیا فلانی، بیا ګلبدین، بیا افغانه، بیا هشتګانه، اوس بیا دې ته به د پای ټکی ږدو چې جنګ ختم. افغانستان لویه جرګه را وغواړئ، برادر صاحب لویه جرګه را وغواړئ، مولانا فضل الرحمن هم در وغواړئ چې افغانستان کې مستقل جنګونه بند کړو. یوه خبره اخري کومه، نن بیا زموږ په وطن کې زموږ د عقل امتحان دی. نن بیا خلک زموږ غرونو ته داسې ارادې لري د چین په بانه، د ایران په بانه، د فلاني په بانه چې پر دې وطن بیا یو دوژخي جنګ مسلط کړي. زموږ د عقل امتحان دی. موږ به کوشش کوو چې خپل وطن د دې مستو سانډانو 40 کاله یې موږ وژلي یو، نور موږ د جنګ توان نه لرو. تاسې راغلي یاست، تاسې ټول ته مبارکي وایم. الله پاک مو وساته، بیداره اوسئ، تنظیم برابر کړئ، لیونتوب به نه کوئ، منظمې لیکې جوړې کړئ. انقلاب ولسونه راولي، دا د انقلاب پیلامه ده، دا د انقلاب نقش دی. انقلاب په لیونتوب نه راځي، انقلاب په تنظیم راځي. چاته بد نه وایو، چاته ښکنځل نه کوو. خدای مو وساته، الله دې خیر در پیش کړي، الله دې مفتي صاحب وبخښي، خدای دې موږ ته د هغو مشرانو پر لار باندې ما ځینې نومونه نه واخیستل. باچا خان په دا علاقه په دا وخت کې پیدا سو، جنډول په دا وخت کې پیدا سو، او زموږ فقیر پې پیدا سو. موږ ته به خلک دا نه ښیي. او د وطن خبره عزیزانو اخري خبره، خلک وایي د وطن خبره مه کوئ. شاعر ما ته نه دی معلوم، تاسې د مدرسو طالب علمان یاست، ته ته فارسي ترجمه نه غواړي. هغه شاعر وایي هو به وطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر،
یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنعان خوشتر. یوسف علیه السلام چې په خپل پیغمبر و والد صاحب پیغمبر و په مصر کې بادشاه و دا یې ویل چې کشکې زه د خپل کلي کنعان ملنګ وم. نو عزیزانو په دې مخه به کېږئ پښتونخوا زموږ کور دی لکه د یوسف علیه السلام چې کنعان کور و. د دې سره به مینه کوو، اسلام به مې دغه یي. یوه خبره مولا طالب ته کوم چې طالب صاحب دا زموږ د جمعیت علما اسلام د پارټۍ جنډه ده، دا د پاکستان جنډه نه ده. ستا جنډه سپیره زنده باد، تا کلمه پر لیکلې ده، دا ستا د پارټۍ جنډه ده. د وطن بیرغ ته احترام وکړه، افغانستان پر سمه لار روان کړي، زه به مخ په وړاندې. انقلاب زنده باد. یوه د زور ناره خو وکړي مختورو، زه مطلع سړی راته ولاړ دی، ما نه پرېښو ولاس لیکن پرې به مې ږدم. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر. په زوره بلا مونه. نعره تکبیر. انقلاب.